شو وسوى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بشك الله أخذت دي د مؤمنانو څخه ځانونه د دې مالونه د دې بأن لهم او په عوض کې د جنت. نو اوس په دې آیات کې دا رالو چې الله پاک د هر مؤمن مسلمان ځان مال واخلي په عوض جنت. اوس به نو ته څه کوې دغه ځان مال به د الله د رضا پر لګوې که جهاد کوې هم د الله دپاره به وي او د ریاکاریو د پیسو د نامه دپاره که لمونځ کوې که سبق چاته وایې د الله قرآن وایې پیسې به نه اخلي او ختمونه خو بالکل په اسلام کې آرام کار خو نشته دغه اسکاتونه تعویضونه دا چارشتونه دا خو آرام کار. نو اوس الله پاک ستا ځان مال واخلي په عوض کې جنت. نو ته چې د برته دا ځان پر بل چا خرڅوې نو دا ته چې شي په امانت کې د خیانت وکړي. نو په دا رقم او امام صاحب هم وایي لا يجوز على الاستجار على الاذان والامامت وتعليم القرآن والغناء والنوم عندنا ابو حنیفه مثلا کدری ورته وایي مختصر پر اتیا صفحه باندې وایي امام ابو حنیفه وایي چې کم سړی مثال وایي هغه پیسې آرامې دي اخیستل پر اذان باندې پر مانځه باندې پر تعلیم ده د الله د کتاب او دا رقم پیسې اخیستل او پر بدلو باندې او پر ماتم باندې لکشیګان دا آرامې دي. نو چې آرام شي ورته په آرام خور ته څنګه لمونځ کوې دغه رقم د امام صاحب بل قول دی په نور ظلم کې ورته وایي هغه عالم دی په شاګرد کار نه کوي چې ته پلانې کوه دا نه شي د علم په دغه خدمت کې ولاړ نشي. او بل عجز یو څوک چې دغه دین د دنیا دپاره کوي د ده پر مخ باندې په قیامت به غوښه نه وي. نو چې دا نشته نو بیا ته ولې داسې کوې. نو اوس په دې کې دا معلومه شوله بیا ته هر سړی هر مؤمن وي که هغه نبي که صحابي هغه دا وعده کړې ده چې التحیات لله یا الله زه ستا په در کې پیشکشي کوم حاضروم چې حاضرې والصلوات بدني عبادت په دا خوله به اک وایې او هغه کفر شرک به نه کوې. یعنې اک ویل به ته په خوله کوې د چا سره مدد کې په لاسو په سترګو په غوږو ټول بدن به د الله پر وته پاک مال به لګوې. نو چې ته سهار هم واده کوې ماپښین هم کوې مازدیګر هم کوې ماخستن هم کوې ماښام هم کوې ماخستن په تهجد او برته ته ځان مال د خپلې پیدا پر لګوې نو ستا ثواب شته نشته. نو اوس وایي یقاتلون دوی به جنګېږي فی سبیل الله او په لار کې د الله فیقتلون دوی به مثال هغه به او قتل کوي ویقتلون دوی به او قتل کېږي ته به هغه وژنې هغه به تا وژني. وعدن دا وعده ده علی پر دغه الله پر ذمه باندې حقا په رښتیا سره په تورات دا وعده چې دا په تورات کې ده والانجیل په انجیل کې والقرآن د الله په قرآن کې دا ټول کې راغلی ده چې سته به ځان مال تا پر رب باندې خرڅ کړي دي ته به د الله دپاره دین اسلام لکه انبیاو چې بیان کړي دي. ګوره الله قرآن کې څه وایي څه شي انبیا راغلي ویا قوم لا اسألکم علی اجرا ان اجري الا علی رب العالمین. ای کومه زه پر دې دین د تیسه عوض نه غواړم یو څه مزدوري نه غواړم زما اجر چې دی مزدوري چې ده تنخوا چې پر الله ده. نو چې نبي وویل ته وایې زه د نبي وارث یم نو ته کوم شي وارث ته خو د فرعون د قوم د جادوګرو وارث هغه چې راغله ویل یا فرعون که موږ پر دا موسی باندې غالب سو موږ ته څو پیسې راکړي هغه ورته زه به تی سیاس د دا غټو غټو خلکو به مې کوم بیا به تی د ما سره په دا خپل محل کې را سره ګرځي زه به تی ته خپلې تنخواګانې درکړم. نو دغه نن سبا علما چې دي د انپیان نه دي دوی موږ چا مذهب د امام صاحب د امام صاحب مذهب خو حرام ورته ویلي دي. نو ته څنګه بیا دې ته حلال وایې مثال و حلالو ته حرام ویل یا مثال حرام ته حلال دا چې دا کفر دی. نو اوس ورته وایي وعدن دا وعده ده علی پر دغه الله باندې حقا په رښتیا سره په تورات کې دا وعده وه والانجیل په انجیل کې والقرآن د الله په دې کتاب کې په دا درو سره کتابو کې دا وعده الله پاک د هر نبي څخه
ومن څوک دی او په پروالی وکي بیادي په خپل وعدې سره او منل له جانب د الله پس تبشرو نو تاسو خوشاله سئ ببیعکم په خپل سودا سره الذي هغه سودا باعتم به چې تاسو وکړ الله سره تا پر الله ځان مال خرج کړي الله تا ته درکړي جنت نو اوس ته که واقعي مسلمان یې که ته واقعي د انبیاو وارث یې ته به دین د الله د رضا پار کې بیا دین مې چیز بیانې بل شی به نه بیانې بل کتابونه ته به د الله کتاب بیانې په دې کتاب خلق وکړي نو ته بیا د انبیاو وارث یې که ته دا کتاب نه بیانې نور کتابونه بیانې نو ته بیا د انبیا ولې د انبیا څخه نه دي پاتې سوی نه مال نه متا مګر هغه وایي چې کوم الله غفر نو که چیرې ته پیسې پراخې نو بیا تا د الله سره سوچینو که سودا نه ده کړې ته امین نه یې ته خیانتګر یې وذلک دغه هو الفوز العظیم دا د کامیابي ډېره لویه دا کامیابي ډېره لویه چې تا ځان مال پر الله خرڅ کړي تا د الله د رضا لپاره دین دغه زده کړي هغه دې ورسې مفت فی سبیل الله اوس به څه کوې التایبون هغه خلک چې هغه توبه ایستونکي دي العابدون چې دی عبادت کوونکي دي الحامدون دی د الله حمد او ثناء بیانولو والا السائحون دی روزه نیونکي دي الراکعون دی رکوع کوونکي دي الساجدون دی تابعدار دي سجده کوونکي معنا دی د الله حکم ته تابعدار دي بل څه کې الامرون دی حکم کوي بالمعروف په نیکۍ سره غټه نیکي د الله کتاب دی ذالک الکتاب لا ریب دا قرآن چې دی دا غټه نیکي دا زده که عمل وکړه او تر بله پورې ورسوم ونهون دی رامنع کوونکي دي خلک د کفر د شرک او د منافقت او د رسمو او د رواجونه عن المنکر او د منکرو څخه منکر معنا دا کفر شرک ډبرې خوردې او اگر والحافظون دی حفاظت کوونکي دي لحدود الله د الله وحکامو ته چې کم د الله د غیر شي عدل شي حدود اوس ګور کته د بل په ځکه کې آبادیو کې هغه ته درځي او دا مسجد دی دا کې مثال ستا مینه د مینې په اخوا کته آبادي کې ته ظالم نو اسلام خپل غلري خپل غیر حدود دي د دې حدود به نه وځي نه به شی ورانه نه باسي په هغه کې به ته ګرځې چې کوم د الله کتاب دی د الله د کتاب نه د ځان خبرې کې ملاوي نه به د ځان څخه نور خبرې اړې د الله په قرآن کې ملاوي صفا صفا به دین بیانوي وبشر المؤمنین زیری ورکه مؤمنانو ته